تاسو مونږه گمراه کړی چاته وای د خپلو غټان قال الذين استكبروا وایبا دغه متکبران للذين استضعفوا دغه ضعیفان تا نحن صددناكم عن الهدى آیا مونږ تاسو منې کړی وای د هدایت نه مونږ تاسو ته په لار کې ولاړو چې هدایت مقبل وای بعد ازاکم پس دنه چراغ له تاسو ته هدایت ها تاسو ته هدایت راغله او ها دغه دا نیکانو خلقو ته تبلیغ کړو بل کنتم مجرمین تاسو په خپل مجرمان وای مو خو تاسو لار نه وی باندې کړی وقال الذين استضعفوا وای با کسان چې هغه ضعیفان دي هغه وای للذين استكبروا متکبران تا بل مکر الليل والنهار بلکې تاسو مکرونه او د شپې د ورځې د شپې د ورځې پتا سو راتلې او مينتونه بم کول ها چې زمونږه مرګي چاو استعمروننا کله چې تاسو مونږ ته امر کو ان نکفر بالله چې مونږ کفر وکړو په الله باندې ونجعل له اندادا مقرر کو د الله د پر شریکان واسر الندامتا دا تابعین متبوعین با سپیمانتیا سکی پټکی لما راوا العذاب هر کله چې ویني عذاب چې عذاب ویني نه بس هغه مکالمه او هغه مباحثه به ختم شي وجعلنا الاغلال منغر ولدي زنجیران فی اعناق الذين پسټونو دا خلقو کې کفرو چې کافران دي زنجیرونه به وتواچو چاته د جهنم زنجیرونه هل یجزون دوی له سزا نو ورتیږي الا ما كانوا يعملون مگر دا اعمال چې دي کولو وما ارسلنا ندر علیګل مونږه فی قريه من نذیر په یو کلی کې پیغمبر هر یو کلی ته چې مونږ پیغمبر را لګل دي داغه مقابله چا کړی دا سرداران الا قال مترفوها مگر او بویلو هغه متکبرانو دغه کلی مترف چاته ویلې شي مالدار او چې کم دین متکبر ان بما ارسلتم بشک مونږه باغه هدایت سره چې تاسو را لګلی شي وي به باغه سره کافرون انکار کوونکي تاسو دا کتاب مونږه نه مان خیال کړه تاسو دا کتاب دا مونږه د دې پشان نزول کې دي کی چې مکه معظمه کې یو دوه تنه سړیو چې هغه په کاروبار کې شریک هغه یو ساحل تتلو ازابل د مکه معظمه دغه ساحلی د مکه والونه تاسو چې په قریشو کې چې ایمان راوړل دي کنه دی هغه ورته ویره چې څنګه غریبانان خلق دین هغه ایمان راوړي چې کم غټان خلق دین هغه ایمان نه راوړي هغه وی خدا چې خبره ده یره زه درځم او استاد د پیغمبر اینم چې استاد د پیغمبر سره ملاقات د ساحل د دریاب نه را روان شو او راغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره سلام ملاقات بیا تاسو ته نو کوی ته پیغمبر وی او وستا دعوت څه ده وی زما دعوت دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول ساحلی وتوی چې خدای د دعوت ته فورانه کلمه وای نبی علیہ السلام ته تاسو ودا د څه چلو تا خو په کې څو عذر ونه کو خو ما د دعوت تر کو تا ایمان راوړلو دا د څه چلو کو دا ولي هغه یا رسول الله ما ته دا چې کم دینو تجربه شوه ده چې همیشه د پاره کم کلی ته پیغمبر راغله دي نو غریبانو امرسته کړي دا او غټان ته نسدي غټان ته خلاف شي او پتا باندې دلته کې د غریبانو ایمان راوړي دي او غټانو نه راوړي پوه شئ به معلومی کې دا چې ته حق پیغمبر نو دا آیاتونه الله پاک نازل پوه شئ به وما ارسلنا فی قريه من نذیر نذیر علیکم یو پیغمبر الا قال مترفوها مگر او بویلو هغه ټانو داغه ان بما ارسلتم به کافرون مون په کتاب باندې چتا څو پیراله غلی شی وی کافرانو وقالو نحن اکثر اموالا او بویل دی غټانو مونږ ډیر مال والو او ډیر اولاد والو وما نحن بمعذبين مون لا عذاب نشته دي قل تورته هو ان ربي يبسط الرزق رب زما فراخه کوي رزق لرا لمن يشاء چاته چې اراده وکي ويقدر او کمای
ها دا د مقبولیت نه خنه ده ولكن اکثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم ندی دا مالونه ستا او ندی بچی تاسو بالتي باغ طریقې سره تقربكم چې تاسو نږدې کی ها چې تاسو له تقرب درکې عندنا پنځ زمون باندې زلفا د قربت ها چې تاسو نږدې کی الله تعالی ته په قربت سره خوشبه دا مال او دا اولاد نږدې کول الله ته نه کوي الا من امن مگر هغه څوک چې ایمان راوړي د ایمان والو مال چې دینو دا څه د ذریعہ د قربت وعمل صالحا ورسره نیک عمل وکي اولئک لهم جزاء الضعف د دې لپاره صدا دوچند جزاء ده ها چې ها مال اولاد وسره همي او ایمان هم راوړي د دې لپاره دوچند جزاء ده ولی ځکه چې یو د عمل صالح جزاء او بل د صدقات او د زکاتونو او د امدادونو جزاء د دې لپاره دوچند جزاء ده وهم فی الاخر وهم فی الغرفات آمنون ادیب په بنگلو د جنت کې آمنون په امن او امان سره ها په امن او امان سره خیال کړه دینه معلومه شولا چې هغه یو حدیث کې مرادي ها چې د غرفات او دغه خاوندان د مال او د دولت خاوندان د دې اجر به د فقراو نصي دا زیات خو شپه د دې اجر به زیات هغه یو حدیث چې خدا راغلی دی کنه چې دا فقیران به د مالدارو نه 1500 کال مخکې ستې دي جنت ته خو شپه او بل حدیث کې دا راغلی دی چې کم خلق چې هغه دولتونه ولا الله ورکړي او هغه د الله په لار کې خرج کوي داغي اجر دا د دینورو نسده دا زیات د فقراونه د دې اجر سده دا زیات بس په ظاهر کې دغه دواړو احادیث سره راغی تعارض را خیال کړه خدا فرق مراتب دي چې د هغه فقراو اب 1500 کال مخکې د جنت ته دي دا هغه فقراو نه مخکې چې هغه غیر عاملین دي سړي غیر عاملین دي دا غینه به د مخکې جنت ته حکم اغنیا چې هغه د غنا دغه سره د عبادتو سره یعنی چې کوم دین حقوق مالیه ما ادا کړي دا غي اجر بسې هغه بل زیات ځکه الله تعالی فرمایي چې دی په غرفاتو کې او والذین یسعون فی آیاتنا کم کسان چې کوشش کوي په ابطال د آیاتونو زمون کې معاجزین اولئک فی العذاب محضرون دی په عذاب کې حاضر وي په عذاب کې بسې حاضر د دې آیات کریمه نه دا خبره ثابته شولا چې مال او دولت دا ذریعہ د قربت دا د دې الا نه معلومه شول د سنه د الا نه معلوم چې دا ذریعہ د صدا د تقرب الى الله دا خیال کړه دا عبد الرحمن جامی رحمت الله علیه دا شرح جامی چې جوړه کړي دا او زلیخا و غیره ډیر کتابونه لیکلي دي دا الله یو کامل ولیو وې دې لغله لاړ شو د بیعت لپاره چرته دغه دا بغداد په بغداد کې په دغه وخت کې غټو ولی چې عبید الله احرار دته بیعت لپاره لاړ شو چې په دروازه کې ورخکارا شو نو دته سټاټ ما پاټ غړېدلې او دا مریدان په بالښتونو باندې چې کوم دې ناس و ډېر نازو کرشمه پکې و په دربار کې د چا د عبید الله احرار رحمت الله علیه اورې کنه نو عبد الرحمن جامی رحمت الله علیه عبد الرحمن جامی رحمت الله علیه ما ته خپل را یاد کو خو شي به کنه دا خو چې کته تلې کنه نو جدا داوم ته به داخل کړي خبرې کوي دا اوس خو د دې داخلول به مشکل دی ځکه چې ته ترجمه کوې چاله به ورکی دا 230 زما په خیال سره
جزاكم الله دا بیا پاتې شي یو اکثر زمانه غشي پاتې شي نه دغه د بیعت تلار شو نو هغه په دروازه کې چې ورخاره شو ټاټ پاټ ولیدلو ها نو د خو شاعرو انا په یو شعر وی اورېکا نمردس آن که دنیا دوست دارد نمردس آن که دنیا دوست دارد اگر دارد برای دوست دارد نمردس آن که دنیا دوست دارد ها هغه سړی نه دی چې د دنیا سره مینه کوي د دنیا سره څه کوي مینه کوي په چا اعتراض وکړو په عبید الله احرار رحمت الله علیه باندې اورېکا او هغه دا ویلو نمردس آن که دنیا دوست دارد اگر دارد برای دوست دارد خدا اگر دارد و سره لا نو ویلې دا خو درته ما و خو شي پک دا و سره لا نو ویلې بیا جمعه ته ورغه ټړې شتومانه ولې دلته د جام نه تلو د ایران نه او بغداد ته تلو د لاسنیوي د پاره ها لاسنیوي شندیش ولا څه شولا شندیش ولا مولا سه وتخخ کارانه شو په نظر کې خو شي پک ها په جمعه ته ورغه او ستړی شي او سملاستو په دې کې خو بیني ها چې د محشر ورځ ده فیصله شروع دي او په دې کې आवाज وشي ها چې عبدالرحمن جامی جنتی دی ها او داغه نوروستو आवाज وشي په د باندې 800 روپے قرض دی جنت ته نشي تللی په د باندې سره قرض دی په دې جنت ته نشي تللی وی خپه شوم خو به انتها خپه شوم اول کې خوشاله شوم بیا نبیا دې چې کوم نه راويخ شراويخ شنو ها را روان شو چې کوم دینو ده نه لا راويخ شوی نه دی هغه خوب کې چې کوم دینه دا عبید الله احرار راخاره شي ډیر راخاره شي او 800 روپے پلاس کې نسیلی خو شي به کنه هغه پیسې چې کوم دینو پرشتو ته وای د پسې کې سار دی ولې جنت ته نزي وې زمانه قرض دی 800 روپے وې هم والای دا والای خدای پرې ته وای چې جنت ته ځي خو شي به کنه ډیر راويخ شو چراويخ شو نو بس سیده را روان شو عبید الله احرار ته ولی کامل دی ته ویلې شي په شي په کنه ولی کامل دی ته ویلې شي په شي په کنه ما ته چاوي ته چې کم نه نو دغه وکا حضرت صاحب راته وي په شي په کنه وی ته دغه وکا دا سو وته وی ته استخاره وکا په شي په کنه ما د پیر په طلب کیو مجرب د کم پیر نه چې کم نه لاس نیو وکم آیا د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه لاس نیو وکم او کده مولانا محمد فرید رحمت الله علیه لاس نیو وکم پوه نه استخاره مې وکړه استخاره چې مې وکړه مولانا محمد فرید رحمت الله علیه هغه په میدان کې ناشته او خلق بیعتونه کوي او زمونږه محتمم د ګجرات د مدرسې هغه په خدامو کې دی هغه ولا مریدان راګرځي د یو لارې نه د بل لارې نه د بل لارې نه خیال کرا لکه بس چراویخ شو مې بس کاروش نه لا راویخ شوی نو ما ورلم ورلم او تکینا ته مې سب د بیعت کول غواړم خیال کرا لکه زید دیوګې نه ونی سلام داسې اذان ته متوجه کړم ویوایا یا حجیج یا حجیج یا حجیج بس دا مې وی او چاپیره ګرځیدم لکه دا میچنې په شان چاپیره ګرځیدم خو شي وکړه چې راویخ شوم نه بس بیا چې کوم لاړم او تجدید می داغه نه وو خو شي وکړه دې ته کامل پیر ویل شي خو شي وکړه نه مخکنه بیعت خو ما د مولانا عبدالمالک رحمت الله علیه کړه د خانیوال د احمدپور شرقیه باولپور خو شي وکړه دویم بیعت بیا د چانه وکړو د مولانا محمد فرید رحمت الله علیه نو د ورغه او په ورکه ورخاره شو دغه تو خاندل عبید الله احرار رحمت الله علیه او تو خاندل وی تا خو شعر ویلو خو نیمګړی دی ویلو پورای کا خو شبه کنه نو او دغه دا پورای کو وتا وینا مردس آن که دنیا دوست دارد وگر دارد برای دوست دارد د دنیا سره مینه ک بنده کوي د څه چا د پاره کوي د دوست لپاره کوي مولانا موسی خان رحمت الله علیه دبا
د په وظیفه په دغه په تعویض باندې به 1500 روپو نه کم خو نه غستلې او سیوا کا بل زره وي ک شل زره یا به غستلې ا د یو سړی نه روغ موټر غسته نیم موټر ته په وځي دغه باندې په تعویض کې غسته خیال کرا لګا دا بدا پیسې جمع کول نه دا په طالبانو تقسیم په چا باندې په طالبان خیال کرا نه دې ته د الله اولیاء ویلش نو فرمایي چې حضرت عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه د دنه چې کم دینه بیعت وکړه د چانه بیعت د دغه نو خوشي به دا ډېر یو کامل ولی د الله تعالی تیر شوی قل ان ربي هو اي حبيبا ان ربي يبسط الرزق رب زما پراخه کوي رزق لرا لمن یشاء چاته چې اراده و من عبادي د بندگانو خلونه ويقدر کمی رزق لرا وما انفقت من شيء اغمال چې تاسو لګوي د هر شي نه په هو يخلفو الله دا غي عوض ور کوي من شيء ګور یو پیسہ دی ورکړه د الله پر رضا کې د دې به الله خلیفہ درکړي حدیثو کې راځي اسمان نه یو دو فرشتي اوازونه کوي هر ساعت اورېکا اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا خدایا چې څوک ستا په مال پر رضا ورکړه کوي ناغله خلیفہ ورکي او څوک چې منع کوي نو اغله سور کوي اغله چې کم دینو دغه تلف ورکي تلف اغله دغه مال ولا هلاک کی دغه مال ولا سکی هلاک اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا پوښې او نه دی آیات کریمه نه دا خبره ثابته ده پوښې به کنه چې څوک یو د پیسې مرشه چې کم نه خیراتی ورکای دغه خلیفہ الله تعالی یو په لاس یو په سوار لسور ورکای او هو خیر الرازقین او دا الله تعالی بهترین رزق ورکوونکی دی و یوم یحشرهم فاغرد من چې الله به جمع کی دا تمام انسانان جميعا پیړه ثم یقول للملائکه بیا الله تعالی فرمای فرشتو ته هؤلاء یاکم کانوا یعبدون آیا دې کسانو تاسو عبادت کولو دا فرشتي ځنې خلق د فرشتو عبادت کوي کنه لکه بنو قضاعه به د شا عبادت کو د فرشتو نو دې فرشتو نه به الله تاسو کې دې کافرانو تاسو عبادت کولو قالو دې بوای سبحانك پاکی دې تعالی را اے الله انت ولینا تزمونګه کارسازه من دونهم ما سوا د دینا خیال کرا لګا دا خدای ته چې کوم نه علم دی چې مونږ دوی ته نه دی ویلي چې تاسو زموږ عبادت کوئ ته زمونږ ولی غیر د چانا ته زمونږ ولی بغیر د دې عابدینو بل کانوا یعبدون الجن بل کدی به عبادت کو د جناتو دي ته خو شیطان دا عبادت خیسته کړو اکثرهم بهم مؤمنون اکثر د دینه په دی باندې ایمان لرونکو فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا نن رضبا مالکان نه بعض د پاره د بعض د خیر او د نقصان دا بعض تاسو به د بعض ته خیرم نشي رسول یعنی دا بوتان با د خپل عابدونو ته خیر نشي رسول انا به ته ضرر رسول شي ونقول للذين ظلموا هو ظالمان ته دغه عابدین تبع وایو ذوقوا عذاب النار وسکای عذاب دور التي اغورو كنتم بها تكذبون چې تاسو د دین انکار کولو تاسو د دین سکولو انکار کولو وإذا تتلى عليهم هر کله چې ول وسلې شي په دې مشرکانو باندې آیاتنا بینات قالوا دی وای ما هذا الا رجل ندی دا پیغمبر مگر سړی دی یرید اراده لري ان یصدکم چې تاسو منی کی اما کان یعبد اباؤکم د سنم منی کی دا هغه الله دا مشرکان وای خیال کړه چې دا پیغمبر نه دی مگر اراده لري چې تاسو منی کی دا معبودانو نه چې تاسو مشرانو به ته عبادت کول وقالو ویل دی ما هاذا نه دی دا پیغمبر یا نه دی دا کلام نه دی دا قران الا افکم مفترا مگر دا چې دروغ مفترا چې د ځان نه جوړ شوی دی
وقال الذين كفروا بوای هغه کسان چې کافران دي للحق فبارد حق کې فبارد کتاب کې لما جاءهم ارکل چراغ دي ته کتاب ان هاذا نه دا کتاب الا سحر مبین مگر سحر واضح وما آتیناهم من کتب یدرسونها مونږ دې ورکړي دي مشرکانو ته کتابونه چې داغه تدریس کوي د مشرکانو د قریش دې صدا چې کتابونه نه دي ذکرې چې داغه تدریس کوي دا سم مولایان نه دي خیال کړه وما ارسلنا الیهم قبلک ځکه چې په مکه معظمه کې چرته مدرسه نه واخه د نبی علی السلام دراتلو نه مخکې مدرسه نه و په مدینه منوره کې مدرسه وا دارالمدراس چالته به يهودو به درس کاو د تورات وما ارسلنا الیهم موږ نه درالې غلې دي تا قبلک مخستانه من نذیر یو پیغمبر ستانه مخکې دي ته پیغمبر نه دی راغلی خیال کړه معنا د پیغمبر په شکل کې دیته پیغمبر نه دی راغلی البته دعوت تر نذیر او تراغلو چې هغه اعتراض را نشي ښا د کما ارسوا خیال کړه لکه ځکه چې ما كنا معذبین حتى نبعث رسولا نو استاد ګیرنه براتله خو نذیر او ته نه دی راغلی او څو تراغله دي دعوت رسول وتراغله دي څو دعوت رسول وتراغله خیال کړه د رسول د نذیر څلور معنی دي ښا یو معنا د دې هغه انبیا دي بل معنا د دې علما دي بل معنا د دې عقل دي بل معنا څه بل معنی چې کوم دي نو سپین ویخته دي څه دي سپین ویخته نذیر دې څلور واړو ته ویل شي وکذب الذين انکار کو هغه کسانو د سند د قران پاک نه تکذیب کړي دي هغه کسانو من قبل هم چې مخې د قریشونو د سند د آسماني کتاب وما بلغوا حالان کې دین دې رسیدلی معشار ما آتیناهم لسم برخه داغه قوت چې مو ورکړیو دغه قومونو ته د مخکنو قومونو ته چې د آسماني کتابونو انکار کړي دي خیال کړه ما چې کم دینه دی قریش ته داغه د لسمه حصے څو قوت نه دی ورکړي پوښې به وما بلغو ندی رسیدلی دا قریش لسمه حصے داغه مالونو ته چې مونږ ورکړیو دوی ته فقط زبور رسول دي تکذیب کړو د رسولانو زما یا د ما بلغو ضمیر راځي د چاته د مخکنو کافرانو ته چې هغه يهوديان او نصارا دي خیال کړه الله فرمایي چې دغه يهوديانو کا یا نصاراو دې چې کوم دینو سدي دیم لسمه حصے د قوت نه دي رسیدلی کم قوت چې د مخکنو قومونو سره خیال کړه یو معشار دی یو عشیر دی نه عشیر چې کوم دینو دا معشار لسمه حصے ته ویل شي او عشیر عشر العشر تسلمه حصے ته وي پکې پکانه نکیر سرنګ شو انکار دغه قومونو چې کله د خپل پیغمبرانو نه انکار کړي دي دغه هغه انجام یې شو او دغه سزا هغه شو صدق الله العظیم هذا هو قل هو يا حبيبا انما اعذكم بواحده ذتا ستوعظكم بواحده فيوي كلمه سرا خیال کړه نصيحت تقوم پيو خبره سره ان تقوموا چتا تو ودرېږي لله الله تعالی تا مسنان دوا وفرادا او یو ثم تتفکروا بیا سوچ وکي ذتا تو تسکو زتا سو تدا وایم چې یو مسله د هدایت بیانو چې تاسو سوچ وکي دوا یو او بیا فکر وکي چې آیا دا سړی سترګې پټې کوي او بیا خو سوچ وکي چې آیا دا سړی په د باندې پیریان دي او کنه دي په د باندې جنون شته او کنه شته دي نه د دې سره بتاو ته هدایت واضح شي ما بصاحبكم من جنہ فکر وکي په دې خبره کوي چې نشته په دې غب خو په دې پیغمبر تاسو باندې پیریان
ان هو الا نذير لكم نددا پیغمبر مگر يرون کې استاوس دے بین یدی عذاب شدید مخد عذاب شدیدنا قل ما سألتكم من اجر ورتوا اے حبیبا هغه شی چې تاسو نه غواړم د اجرتنا تاسو ته کته تبلیغ کوم او تاسو نه ما د دنیا څخه چیزونه غوښتلی په هو لکم دغه تاسو شو ها چې تاسو نه ما څه غوښتلی دغه تاسو شو ان اجر ان ذا بدل زما الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ورتوا يا ان ربي يقدر بالحق رب زما وشتل کی په حق گزار سره ها رب زما وشتل کی د باطل پس سره په حق گزار سره ها یا په حق کلام سره خیال کړه علام الغیوب دغه الله تعالی چې عالم دی په غیب او سيزونو باندې قل ورتوا يا ها جاء الحق راغ حق وما يبدئ الباطل وما يعيد او نه یو شی ظاهر ولې شي نه حق او نه ښکارا کولې شي خیال کړه ها ما تاسو ته حق کلام چې کوم دی د الله تعالی راو ها او کله چې حق تاسو ته ظاهر شو ها نه باطل کې هیڅ خیر نشته ها نه د یو شی ابتدا کولې شي او نه یو شی ها هغه دوباره پیدا کولې شي وما يبدئ الباطل باطل نه مراد څنګه دي معبودان د دې چې د دې د معبودان نه ابتدا د خلقت کولې شي وما يعيد او نه اعاده د خلقت کولې شي نه ابتدا د خلقت کولې شي او نه اعاده کولې شي قل ورته اے حبیبا ان زللت کچره ز گمراه شم فانما اذل على نفسي بشکد گمراه بشم په خپل ځان باندې ګوره کته د گمراهی کار کوم خو زما نقصان دی ما ته به نقصان رسیږي و ان اهتدیتو کچره ز په هدایت باندې ما فبما يوحى الي ربي مدا په سبب د دې چې ما ته وحی کوي رب خپل و انه بشکد الله تعالی چې د سميع قریب دا اوریدونکو د ټولو د ټولو چې کوم دینو الفاظ او ډیر قریب دی الله تعالی بندگانو خپل ولو ترى کتوین اے حبیبا هغه حال لرا د مشرکانو معاد الله تعالی ذکر کوي اس فزعو هر کله چې دی خوف زده شي چې کله دوی خوف زده شي په میدان د قیامت کې فلا فوتا نه به فوت کېدل نه به ما فوت کېدل د دې د عذاب نه به بچ کېدل د دې د عذاب خیال کړه د فوت نه مراد فوت څه دی د اجساد د کفار نه به فوت کېدل او لر کېدل د دې د عذاب نه او اخذو دی بونی سلیشی من مکان قریب د نږدې ځاینا الته کې جنت او جهنم دی او بعث دی او حشر دی حشر جهنم ته څه دی ډیر نږدې دی په حشر د محشر نه بده ونی سلیشی لکه چې کوم نه ستانه یو سړی تختیو دروازې له در راشي څه دروازې له در راشي چې بیا د تختې دوسه څه امکان نه ورپسې شي دی بونه چې شي د مکان قریب نه وقالو دی بوای آمنا به وسم ایمان راوړې دي بیا بچیږي وخی چې زمونږ ایمان دی وان لهم التناوش کله به د دې لپاره مندل د ایمان کله به د دې لپاره مندل د ایمان من مکان بعید د لری زاینا د لری زاینا به دې ته ایمان څنګه میلاو شي دا ایمان د ایمان سودا کم ځای کېدل په دنیا کې کېدل هغه بازار خپلته پاتې شوی دی نه کله به د دې لپاره مندل د څه د ایمان د مکان بعید نه پوښ به مندل د ایمان پوښ تاسو مې قصه کړو کنه چې هغه طالب د چا سره د حافظ خځه او د عالم خځه سره نکاح کړو هغه ته نه دې ټکی تاسو کو مولانا چې تاسو علم کړی دی ان لهم التناوش من مکان بعید سمانا ده ودا چې ون خلولم لکه خرچ په خټه کې ون خو شي به معنا را لوي د دې نه را دا د نوش نه دی نوش ویلې شي په عربی کې شو کول د غوخه ته لکه دا سړی چې دا ډوکې راوالي ادا غوخه ته شو کوي دې ته نوش ویلې شي خو شي مراد نه دلته حصول د ایمان حصول د څه دی د ایمان وقد كفروا به من قبل بشک دی کفر کړو په دې ایمان سره د مخکنه پوښې به قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا زموږ استاد ترجمه کوله
الله دې کامل مغفرت نصیب کړي ها وی ها دا جهنميان به دې جنتیانو ته وایي چې مونږ ته لغونده کې ودرېږئ چې ستاسو پرانا باندې مونږ محشر ته لاړ شو ها ناغه مؤمنان به ورته وایي ها چې ارجعوا وراءکم ها دا رڼا دا مونږ د دنیا نه راوړې ده هلته لاړ شئ ها ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا دا هغه ځای چې کوم دی نو واقعیت ته یا مدرسې ته لاړ شئ یا مرکز ته لاړ شئ رڼا د ځان سره راوړئ پوه شوې که نه زمونږ هغه استاد وي علم ته لاړ شئ د هغه ځای نه شونټی راوړئ پوه شوې که نه هغه زمانه د شونټو وه که نه ما په خپله د دې علم نه چې کوم دی څو څو ګېډې مې راوړي دي پوه شوې که نه ولې چې دا نور چې د رڼاګانې خو نه وي مونږ به څه بلول شونټی به هم بلوله پوه شوې تیل به هم نو چې تیل سړي بل کړی وی دا سپېمې به سهار ملې داسې چې د دې دغه ډکې شوې وي د دې تور کو پوه شه دا شکل به د سړي تک تور شو ولې ما خو به سکول هم وي هغه لپاره به مې محنت کو پوه شوې که نه نه د ناوختې پورې به کتاب سړي کته تاسو په ورسې تناوش څه ته ویلی شي حاصلول د شي وقد کفروا به بېشکه دی کافران شو په دې کافران شو په ایمان سره ويقذفون بالغيب من مكان بعيد دی وشتل کولو ويقذفون بالغيب دی وشتل کولو په غیب سره من مکان بعید لري زینا وشتل کول په غیب سره به د آخرت نه پرې کړي کوناټي څوک راغلي دي د چا د کم ځای نه به دا گزار کاو د دې مکان بعید نه به دا گزار کاو پوه شوې که نه به دا آخرت نشته جنت دغه وی اندوان که نه جنت منت کچھ بھی نہیں دب کا شب کا ہے پوه شوې دا گزارونه به دي د کم ځای نه کول دا به د مکان بعید نه وحیل بینهم حایل شو پمیند دی کې و بین ما یشتهون پمیند مشتهاد دی کې خیال کراله کړه حایل شو حایل راغه پمیند دی کې پمیند مشتهاد دی کې کما فعل بیا شایهم څه مطلب شو دې ته رکاوټ موجود شو د دې خیال خداو چې مونږ به همیشه خوشاله یو پمیند کې چې کوم دیوال و ته مخې ته راغی د څه د جهنم خیال کراله د عذابونو کما فعل بیاشایم لکه دا عمل شوی دی د دې د امثالو سره مخکې کوم قومونه چې تللی دي هغه هم دغه شانتې د هغې او د الله د رحمت په منځ کې څه دی د دې اعمال حایله شوي دي لکه څنګه چې دا عمل شوی دی د امثالو د دې سره من قبل د مخکې نه انهم بېشکه دا مشرکان چې کانو فی شک موریب دی په داسې شک کې چې هغه کامل شک دا چې شک چې هغه شک سړي لره په څه کې غورځوي په شک کې غورځوي پوه شوې که دې ته ډبل شک ویلی شي پوه شوې که دی په څه کې په دغه شک صدق الله اگزمه بو او نو بیا به صورت فاتحه دا به شروع کړو انشاءالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم